امام غزالی رحمه الله فرمایي چې د مرګ نه په مان باندې خلاصې شته، نه داسې څوک په حسن خلاصېدي شي، نه څوک په تقوا خلاصېدي شي، نه څوک په بدمعاشۍ خلاصېدي شي. څوک په مال خلاصېدی شو که نه، په مال باندې د مرګ نه خلاصې وي، نو فرعون، نمرود، قارون، حمان دوی به خلاص شوي وي چې دومره مال چې د هغوی د هغې مال چې کومې د خزانې چې کومې چابیانې هغه به یو پوره داسې مجموعې به نه شي چوکولی. دومره مال ولا الله ورکړو، خو د دغې مال سره الله په ځمکه کې وردننه کړو او مال یې پرې د پاسه ورواړو او ځمکه کې الله وردننه کړو، الله ورکړو. څومره لوی لوی بادشاهان تېر شوي دي، څومره لوی لوی بادشاهان تېر شوي دي، خو نه څوک خلاصې نشته. په مرګ په مال باندې څوک نشي خلاصېدی، په مال باندې څوک نشي خلاصېدی. د امام غزالي رحمه الله لیکلي کو په تقوا خلاصېدی شوي نو 1,40,000 څخه کم او بیش پیغمبران دي به خلاص شوي. که په حسن خلاصېدی شو نو دنیا حسین به ګرځېدلې، او که په بدمعاشۍ خلاصېدی شو نو دنیا د بدمعاشان به ژوندي ګرځېدلې.